اوس راشه بل د غرمې دا وخت چې دی یعنې سایه اصلي چې ده چې د دغې نه به بیا وروستو د غرمې وخت هم معلومو وقت نصف النهار ورته معلومو خو اول سایه اصلي معلومو د زاویې عصر دپاره چې زاویې عصر وباسو نو د دې مطلب څه یي د دې سایه اصلي د دې شي مثلا ما دا د ځمکه ده څه شی دی په دې ځای باندې د خیره په دې ځای باندې دلته تا یو میټر لخته دې ځوړنده کړې ده یو میټر پوه شوې دلته چې شپی په دې دنیا په دې علاقه په دې نیمه دنیا دا انوار دلته یي که نه دا انوار دی چې را روانې را روانې را روانې چې دې ځای له راورسي هغه دې هغې دغه له نو طلوع وشي که نه پوه شوې دلته دې ځای کې فجر شوی دلته بیا طلوع شمس شي بیا د دې ځای نه د انور داسې را روانې را روانې را روانې ان تر دې چې چېرته راورسي بره دې سر ته راورسي دلته رڼاګانې ورکوي که نه ټیک ده چې څوک د چا طول البلد نه چې نور راورسي چا سر له چې راورسي بیا خو د څه شي سوری نه وي خو زمونږ سر له خو نه راځي که نه ځکه دی خو د 23.45 پورې راځي بیا واپس کېږي او موږ په 34 پراته یو نو زمونږ خاص سر له نه راځي بلکې داسې لږ په سیډ غونته کې نه راځي ټیک ده نو اوس دی چې دلته راورسېد دی خاص هغې سر له راورسېد ټیک ده اوس موږ سایه اصلي معلومو چې سایه اصلي به صحیح په دې ټایم کې ټیک ده نو دی له دې ځای نه داسې رڼاګانې ورکوي که نه لګي اور پوهېږي بې دلته وګوره دلته دا ستا ځمکه ده ته په دې ځای باندې دلته ولاړې دا د یو میټر لخته ځوړنده کړې ده او د دې په دې سر چې دلته دا شعاع ولګېده دا سایه اصلي ده که نه د دې یو مثلث جوړ کړو که نه پوه شوې بې اوس راشه تا ته په دې کې په دې مثلث کې دې ځای کې به هغه د مثلث څیزونه پرې رایادوئ ښه ګوره په دې مثلث کې تا ته دا شی معلوم نه دی دا ضلع چې دا څومره ده 1 میټر دا زاویه راته معلومه ده چې دا څه ده 90 ده دوه څیزونه معلوم دي که نه ټیک ده معلومې دا سایه اصلي معلومې څه دا سایه اصلي اوس دا شی چې دی دا زاویه دا د څومره ده نو بیا درې شیزونه بیا موږ ته معلوم شي که نه ټیک ده نو په دې کې به موږ لږ خپله طریقه وجنګو یعنې خپل دماغ به پکې لږ استعمال چې دا زاویې به رسوره شي ټیک ده نو هغه داسې چې ګوره زمونږ عرض البلد څه شی دی 34 پیکس په سره وباسئ ښه چې صحیح د نننۍ ورځې سایه اصلي وباسو دغه کې وګوره ته به لوکیشن 34 1.1 دقیقه وګوره 1.1 دا زمونږ عرض البلد دی که نه
پوهېږې په دې خبره زمونږ د دې علاقې د دې زمونږ چې پکې اوس ولاړ یو دا 400 دا علاقه د دې عرض البلد دی 34.161 ٹھیک شو نا د عرض البلد ته په انګریزي کې لیټیچیوډ وي څه ورته وي لیټیچیوډ او دا به هسې بطور علامه ظاهري وی په بي سره ظاهري وي په څه سره په بي سره نو ګوره په دې ځای باندې چې زه ولاړ یم دلته ما دا لښته زوړنده کړې ده د دې مطلب څه دی چې زما دا علاقه د خط استوا نه خط استوا د دې نه په 34 ډیګرۍ ده که نه عرض البلد صحیح خو خط استوا نه په بره شمال طرف ته تګ دی که نه یا جنوب طرف ته جزم زما عرض البلد 34.161 د دې معنا دا چې زه د خط استوا نه څومره لرې یم 34.161 پوه شوې پې بل میل شمس میل شمس څه ته وایي چې د نور میل څه و د دې څه مطلب وي چې دی په دغې عرض البلد دی که نه ورته ویلي چې دا عرض البلد مونږ پورته کړو اسمان ته نو هلته به ورته بیا میل وایو پوه شوې پې چې نور په 5 میل شمس باندې دی نو دې معنا دا چې د 5 عرض البلد د خلقو د سر د پاسه دی 5 عرض البلد خلقو د سر د پاسه دی بالکل پوه شوې چې نور په 20 عرض البلد په 21 عرض البلد دی په 21.42 د دې معنا دا چې د مکې مکرمې د پاسه دي په غرمه ټیم کې ولاړ دی د هغې سورې وینه په هغه ټیم کې لکه د هغې عرض البلد 21.42 دی نور میل هم څه شو 21.42 وګوره کې هغلته دغه 21.42 عرض البلد دی او دلته نور دا به داسې ولاړي که د دې علاقې میل چې دی هغه 10 دی عرض البلد 10 دی 10 شمالي دی او د نور میل هم شمالي 10 وي نو دې معنا دا چې دا څه دی دې به داسې ولاړ سر یې ولاړ څه شی دې ورته وشو هغې به لګېدلی که نه پوهېږې پې که نه نو زمونږ عرض البلد څه شی دی 34.1 چې د دې مطلب څه چې موږ د خط استوا نه په 34.161 درجې باندې شمال طرف ته لرې یو وشوله اوس د نننۍ ورځې میل شمس راوباسه تو په دې کتاب کې شاته شته په دې چارټ کې ها نه میل شمس 11 مارچ ډیسن وی ورته لیکلی ډیسن ها -3.556 دا دی دې ته وایي میل شمس ډیکلینیشن ډیسن ډیکلینیشن اف سن پوه شوې د دې -3.556 د دې مطلب صحیح ګوره دوه دغه مو ویلي که چېرته نور د خط استوا نه شمال طرف ته نو بیا به دا میل جمع شمارلی کېږي دې سره به علامه نه صحیح د جمع او که چېرته دی جنوب طرف ته وي نو بیا به د دې سره علامه د څه وي د ماینس وي د منفي وي ورسره ټیک شوله یو قصه بله ها ولې به نه معلوم دا خو تا اول نه معلومي دا عرض البلد طول البلد په شان به دا اول نه دا معلومي د دې لپاره به دغه چارټونه یې دې چارټونه وي معلومي او په دې ډیجیټل آلاتو معلومي ها لکه په دې موبایل او په کمپیوټر شي په دې معلومي د دې لپاره خپل جی پی ایس دي ګړۍ په شان جی پی ایس راځي په هغې باندې معلومي
ولې نشته په دغه په فارمولو باندې معلوم کړي دي دا سیول انجینران پې پوهېږي هغه یې راوباسلی شي خو آلات یې ورله دغه جوړ کړي چې په دې آلاتو باندې معلومه شي او دا به موږ اوس د چارټ نه روانو ټیک شو نه دا به د چارټ نه هو د منفي معنا څه ده چې میل شمس منفي د دې مطلب دی چې د انور د خط استوا نه بطرف جنوب دی بطرف جنوب ټیک ده داسې وکړه د نننۍ ورځ دا هم روباسو دا به په دویم نمبر باندې روباسو اول نمبر د دې ورځې روباسو چې د میل شمس پکې جمع شي ځکه په دې کې لږ غونته کې یو عمل سیوا دی نو چې هغه آسان باندې پوه شوي او پسې دا بل د 21 مارچ نه بعد ووایه اپریل میاشت کې ووایه اپریل میاشت او 1 اپریل ووایه ګورئ عرض البلد د قیامت د ورځې پورې د دې ځای بدلیږي نه او طول البلد خو د میل شمس روزانه بدلیږي نن مثال په طور 11 مارچ دی که نه نو چې په 11 مارچ څه دی نو په بل کال په 11 مارچ به هم هوبهو دقه بیا هم دقه دا نننی میل به همیشه د 11 مارچ لپاره شي ټیک شو نه ټول کال چې څومره ورځې نو روزانه په بنیاد به دا بدلیږي د 1 اپریل ووایې تو 4.695 د دې 4.695 چې د 1 اپریل میل شمس دی د دې مطلب څه دی چې نور د خط استوا نه په طرف د شمال په 4.6 ډیګرۍ باندې واقع دی بره ولاړ دی په دې عرض البلد والا په سرونو باندې بالکل ولاړ دی پوهېږي پې نو ګوره د عرض البلد معنا دا شوه چې موږ د خط استوا نه په 34.161 ډیګرۍ باندې واقع یو د 4.695 میل شمس معنا دا شوه چې د انور استاذ د خط استوا نه په طرف شمال د 4.695 عرض البلد د پاسه واقع دی پوه شوې بې نو ګوره د خط استوا نه بالفرض دا خط استوا وه د خط استوا نه خو زمونږ دا ټوټل فاصله مونږ ته معلومه ده که نه چې 34.161 ته که نه دا خو معلومه شوه او د نور دا معلومه ده چې د انور دی په کوم ځای دی په 4.695 باندې دی نو ګوره ټوټل دا شوه او دا ترې نه کټ که د انور مونږ ته دومره نږدې راغلی دی که نه نه پوهېږي د دې صفر نه مونږ شروع کړې دلته راغلي یو د انور ته شروع کړې د نه دې ځای له راغلی نو ده ته څومره علاقه نوره پاتې ده چې دلته راورسي نو د 34.161 نه به څه وکړي 4.695 به دې منفي کړي چې دا منفي کې څه جواب راشي معنا دا ده چې د انور ته مونږ سر له چې راځي لا دوره علاقه ورته پاتې ده 29.46 دوره علاقه لا ده ته پاتې ده نه پوهېږي پوه شوې په دې باندې که ښه دې ځای باندې د پاسه نور دی چې 4.695 نه راغلی ټیک ده اوس ګوره راشه دلته په دې ځای چې ما دا میټر لخته ودرولې ده نو په دې اسمان کې بره د دې سمت الرأس دې ته وایي که نه او دا بیا ښکته سمت القدم دی که نه پوه شوې ها چې څرنګې د ده دغلته داسې راشه اوس د
زمونږ سمت الراس چې دی راځي نو دی به 29.4 چې به راځي که نه یا زمونږ سمت الراس چې دی راځي نو بی به د ډي نه څه کې منفي کې بی به د ډي نه څه کې منفي کې دې خبره پوه نه شي دا ټوله په دې کتاب کې دلته ورکړې ده ګوره داسې اس کلیے کی اصل کیا ہے اتنے توڑے سے کام کرنے سے ہمیں سائے اصلی کیسے پتہ چلتا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو مثلث کی تکونیاتی نسبتیں معلوم کرنی چاہیے جو ہم پیچھے اصطلاح میں ذکر کر چکے ہیں اگر معلوم ہے تو سمجھے جب ہم نے عرض البلد سے میل شمس منفی کیا تو ہمیں سمت الراس سے سورج کا فاصلہ درجات میں معلوم ہوا زمونږ د سمت الراس نه د انور څومره لرې دی اوس نو د هغې مونږ ته په درجو کې معلومه شو چې 29.4 نو 4 چې ټیک ده زمونږ د هغې عرض البلد نه مو دی منفي کو نو چې سوره رانږدې سوره لار ورته پاتې د هغه باقي پاتې شو که نه ها सूरज का फासला दर्जात में मालूम हुआ जो दरअसल अगली शक्ल में नज़र आने वाली कौस बी डी है और ये बात मुसलमात में से है कि कौस बी डी और ज़ाविया ए एक ही चीज़ है ज़ाविया ए और ज़ाविया एफ दोनों रासी ज़ाविये है और रासी ज़ाविये उसमें बराबर होते हैं लिहाजा कौस बी डी बराबर है ज़ाविया ए के और ज़ाविया ए बराबर है ज़ाविया एफ के ये खबरी शक्ल वाली दी ठीक शोला हाँ दसे मंदरवाला में डी सूरज है बी सिमतुरा से ए और एफ दो पर जो रासी जाविये के ना जिल्ला ई सी वो लकड़ी है जो आप अमल के वक्त ज़मीन पर गाड़ते हैं इसकी लंबाई 1 मीटर है जिल्ला सी जी निस्फ नहार के वक्त इस लकड़ी का साया है जो कि मालूम करना होता है कौस बी मनफी डी मसावी है बी डी तो जाविया एफ बराबर होगा बी मनफी डी के गोया के मुसल्लब सी जी ई हाँ का एक जाविया हमें बी मनफी डी से मालूम हुआ और एक जिल्ला सी ई 1 मीटर है जो कि पहले ही परस किया हुआ है दूसरा जिल्ला सी जी जो कि लकड़ी के साये से बन रहा है मालूम करना है इस पर 10 का कुलिया लगेगा पूरा 10 किस्सा शो हाँ चे ददी عرض البلد نمو دا میل شمس منفی کو ٹھیک نا نو دې نور مونږ ته هغه سوره راته قریب دی یعنی سوره لار ورته باقي پاتې ده راته څه شو معلوم شو داسې ګوره ښه دا زموږ سره مثلا یو مثلث جوړ شو دې له ورکړی دی نوم د ای څه شی ای او دا سی او دا جی دلته دا زمونږ هغه دا زمونږ سمت الرأس دی که نه او دا د نور هغه شعا دي چې راغلې ده نو دا دي چې نور ته رسېدلې ده که نه دا څیزونه ودرېږه لږ پاکوو که نه بیا به ښکلی وشي ښه داسې دا هغه 1 میټر لخته وه ټیک ده دا سایه اصلي مونږ معلومو چې دا سوره ده په دې ځای باندې دلته نور دی چې په کم میل 1 اپریل څه شی و 4.695 ٹھیک ده د مثلا په دې ځای باندې دی په دې ځای باندې دی خپل رڼاګانې څه کوي هغه راپرېږدي ٹھیک ده دلته دا زمونږ خط استوا ده د دې خط استوا نه مونږ لري یو 34.161 دا زمونږ عرض البلد دی که نه عرض البلد مطلب دقی چې د دې خط استوا نه مونږ څه یو په دې ځای باندې واقع دا ځای ٹھیک ده اوس نور د خط استوا نه په 4.695 دی نو چې د دې 34 نه دا منفي کو دا 4.695 نو موږ طرف ته رانږدې والی به څه شي
معلوم شي چې یاره مونږ طرف ته دوره ډیګرۍ دته پاتې دي نه پوهېږي پرې ټیک شو دلته راشه دا زمونږ سمت الرأس سمت الرأس ٹھیک ده نو چې د دې د زه خوازم بیا داسې ده انور چې د دې ټوټل نه دا منفي کیږي نو هغه باقي به راته حاصل شي که نه نو پته ولګېده چې دا ځای چې دی دا زاویه یا دا نور او دا سمت الرأس دا نور او دا سمت الرأس او دا د خط استوا سمت الرأس ها نو چې د دې ټوټل نه دا منفي کې دا به حاصل شي که نه نو دا څه شی شو بس ټوټل بی میلو شمس منفي دی دغه شو که نه سرون بیا نه خلاصېږي پوه شوې بیا دې ځای باندې بیا ځان نشي پوه کړی دا زمونږ سمت الراس دی که نه دا نور باچا دی که نه ٹھیک شو نه دا خط استوا ده ٹھیک شو د خط استوا نه موږ څومره لرې یو 34.1 دا نور دی څومره لرې دی 6.95 ٹھیک ده نو د دې نه دا منفي کا نو دا بر معلوم شي که نه دا برته معلوم شي که نه زما سره 34 روټۍ دي او د یو سړي له مې دې 4 روټۍ ورکړي نو را سره باقي څو پاتې 30 پاتې که نه چې په حساب کتاب کې خطا نه شي الو 34 روټۍ دي را سره 34 او 4 مې دې دله ورکړي نو څو پاتې بېشکه 30 پاتې نه شوې ټیک ده نو چې د دې ځای نه موږ په 34.1 یو او دا نور موږ طرف ته 6 برابر ګوره روان شو نو په 1 اپریل باندې 4.695 لره ورسېد نو څومره لار ورته پاتې ده خو چې ټوټل سوا چې څومره یې توی کړې ده دې لرې که که نه نو معلومه دا شوه چې دا یوه دا شی چې دی دا شو بی منفي ډي دا شو بی منفي اوس کار سي دغه یو قاعده شوه چې دغه ځای څه شو بی منفي ډي پوه بې نه شوې پوه شوې ګورئ داسې بیا وځه دا ټوټل بی دی دا ټوټل څه دی دا ټوټل ډي دی نو دا څه دی وایي چې د بي نه دا ډي منفي پوه شوې دا علاقه څومره پاتې شوه نو وایي چې د دې ټوټل نه دا ډي څه کې منفي جو دغه پاتې شوه پوه شوې 34 روټۍ دي 4 مې دله ورکړي نو باقي څو پاتې شوې وای بس چې د 4 نه 34 نه 4 لرې کې او څه پاتې شو هغه پاتې شي نو پوه شوې د 34 نه چې 4 لرې کې او څه پاتې شو هغه پاتې شي هغه څه شی دی 30 ٹھیک شو نو ټوټل دا نه او دا مې د منفي ګونو هغه باقي را سره معلومه دا شو چې دا یو مثلث جوړیږي داسې که نه دا بی منفي ډي ٹھیک ده بل دا یو مثلث دی بالفرض د خپلې خبرې نه راځو ها صرف پوه کولو لپاره ته دلته دا یو زاویه جوړیږي که نه ٹھیک ده که ستا سره دوره غونته کې ډي دي پسې راغستی دی
او په هغې باندې دلته ده چې دا زاویه معلومه کړي چې دا د څومره وي او که یو غټ ډي پسې راوالی او دې چې دا زاویه به دې ځای معلومه کړي یې چې دا زاویه چې دلته څومره ده په دې ګوټ کې که نه نو د تحت الثرا پورې بیا یې همدقه ده پوه شوې که نه ګوره دا لاس ما داسې ولي داسې نو حجدي ځي هر یو خط ځي چې هغې خلا ته اسمان ته رسي څومره به غټ شوی سړي ته به یې پته هم نه لګي که نه خو چې د دې دوو خطونو په منځ کې دلته کومه زاویه ده که نه که دا ته په عرش مولا ګورې هلته به همدقه زاویه وي پوهېږې بې که د اسمان سره ټچ شي دا دواړه خطونه هلته یې ګورو نو هلته هم دا زاویه څه وي همدقه زاویه ٹھیک شوله ها نو چې دا بل په دې مثلث کې دا خط چې دی راشه دا خط څه شی دی ګوره دا زموږ نه بیا دا شی لږ ګنده شو که نه بیا به ورته لږ څه پاکو خیال دی اوس لږ بیخي څه پاک دا سمت الراس او دا نور و که نه دلته دې ځان له یو مثلث جوړاو که نه مثلث یې جوړاو که نه او دې ځان له څه کو په دې مثلث کې دا بي دی دا ډي دی او دې له بل څه نوم ورکړه لکه ده له دلته د اے نوم ورکړی دی څه نوم یې وله ورکړی اے نوم د ښکتې مثلث له ده څه نومونه ورکړي ایف یې دې له ورکړی دی او دې له سی ورکړی دی او دې له جی ورکړی دی ته ولو نو الف ب ت س ج دا ولم کې ورکولی هر څه وله ورکولی شي پوه شوې پې ها نو دا د دې مثلث دا خط چې بي ډي دی بي ډي دی دا برابر د څه شی شو دا برابر شو د بي منفي ډي برابر شو دا بي منفي ډي ګوره بیا قوس دی زاویه ده ګوره دلته هغه ټول عرض البلد دا زاویه یې ګورې لکه چې موږ وایو چې په 34.1 چې 1 باندې یو عرض البلد دې معنا ده چې د خط استوا نه زمونږ زاویه‌یي فاصله دوره ده زاویه دوره ده او چې د نور میلو شمس چې 4.95 وایو نو د خط استوا نه د نور هغه زاویه‌یي فاصله دومره ده نو چې د زمونږ د عرض البلد نه مونږ د میل شمس لرې کو نو مونږ ته د نور هغه زاویه‌یي فاصله دوره پاتې شوه زاویه‌یي فاصله څه شوه دوره پاتې شوه ٹھیک شو نو دا بي ډي خط چې دی ٹھیک ده دا د قدمونو تګ دی د څه تګ دی زاویه‌یي تګ نه دی زاویه‌یي فاصله نه ده دا فاصله چې ده دا د زاویه‌یي فاصلې د بي منفي ډي برابر ده که نه دې ځای باندې انسان نه خلاصېږي پوه شوې نو چې دا د بي منفي ډي برابر ده دا خط بي ډي دا برابر شو د چا د بي منفي ډي ٹھیک شو نو ځکه د دې منځ کې هغه زاویه خو دقه ده که نه خط بیړی دی او هغه زاویه‌یي فاصله څومره ده بي منفي ډي ده نو چې دا زاویه‌یي فاصله بي منفي ډي دا ده نو دا به په دغه ځای کې مي دلته به مي دلته به مي دلته به مي دلته به مي ټوله داسې ده که نه دلته د زاویې له مونږ څه نوم ورکړی ا نو معلومه دا شو چې زاویه ا برابر ده د بي منفي پوه شوې اوس راشه وګوره مونږ ویلي وو رأسي زاویې کومې زاویې مو ویلې رأسي زاویې چې بالکل د یو بل په پشت باندې جوړي ٹھیک شو
او دا دواړه په مقدار کې برابر وي دا دواړه په مقدار کې برابر دا ا چې دا د اف رأسي زاویه ده دا د اف څه شی ده رأسي زاویه نو چې کله ا دا د بی منفي ډي برابر ده نو اف هم د چا برابر وي دوس کا دوس بھی دوس ہوتا ہے چې دا ا برابر ده د بی منفي ډي نو دا ا خو برابر او د اف هم کنه نو اف هم برابر د بی منفي ډي یوه دا ا زاویه چې وا نو دا د عرض البلد منفي میلو شمس برابر وا نو دا اف هم د عرض البلد منفي میلو شمس برابر وي خلاص شو بیسا وس اف زمون سره معلوم شو چې دا د بی منفي ډي په دې مثلث کې څو څیزونه معلوم شو درې دا 90 ده کنه وشولا وس یو دا زاویه معلومه شو یو خو دا ما بخپل غسته یو میټر لخته میرا غسته او دا معلومه ده نو وس په دې کې دا ځله معلومول شو کنه وس په دا معلومه دا سایه اصلي ده چې دا یو میټر لخت دی کنه دې دا سایه اصلي وګورځي دا موږ بل څه سره نشو دا چې کوم خواري ولا څنګه دا یو میټر لخت دې سایه اصلي وګورځي هغه هم دومره لري خو باندې هغه داسې اون جدا غم شو خط دایره هندیه معلومول شي کنه دا خو د دغې لپاره یو قاعده جوړه کړې ده دا زه چې د ویډیو وروګه دا زه د قاعدې اثبات کوم چې دا قاعده یې څنګه جوړه کړې ده پوه نه شوې بس اوس به زموږ سره یو قاعده راوځي نو بیا دا قسمتاري نشته بیا قاعده لګوه او پکې هغه څیزونه لګوه ته مخې سره ځه لکه بیا به د انور پسې خطل نی او نه نور ته مخې ځه نور ته هغې ته به نه خېږي دا قیس په تار خو چېرته کوم که نه نو یو سایه اصلي معلومیږي په دایره هندیه دویم سایه اصلي معلومیږي په قاعده په یو قاعده کلیه نو هغه قاعده کلیه په دې طریقو جوړه کړې ده دغه اثبات ته قاعدې درته کوم قاعده ثابته و چې دا څرنګه جوړه شوې نو دې ځای پورې خو ټوټل حل شو که نه اوس ګوره دا زموږ سره یو مثلث دی کپڑا دا یو مثلث حاصل شو یو مثلث حاصل شو که نه په دې کې دا زاویه څومره ده د 90 دا لخته دا چې ته څومره رالی ښه ستا خپله مرضي ده کیلومیټر یې راواله 10 میټره یې راواله چې هر څومره یې رالي هغې کې څه مسله نشته بالفرض دا موږ څومره راواغسته 1 میټر راواغسته 1 میټر یې ځکه رالو چې په 1 کې لږه اساني وي په هغې حل کولو کې که بل شی راوالي نو بل شی هم کېدلی شي څه فرق به نه پرې باسي موږ ته دا دوه څیزونه معلوم دي که نه دا شی مو معلوم کو چې دا دی بی منفي ډي عرض البلد منفي میل الشمس عرض البلد منفي میل الشمس لکه چې دلته دا خط بی ډي چې و دا د بی منفي ډي قوس برابر و او بی منفي ډي معنی دوی چې په دې ځای کې زاویه یي که نه نو که دا په عرش مولا کې حسابې نوم واقعي مثلث هغه زاویې چې په دې ویښ کې کموه نو چې څومره پسې ځي دومره به صحیح اقی نو چې دا دلته زاویه بی منفي ډي ده نو دلته هم دا کوي که نه دلته ولا موږ نوم ا ورکړی جو هغه ټوټل ا دا بی منفي ډي برابر شو د چا سره ا سره دا ا چې نوم موږ ورکړی دا د اف زاویه رأسي زاویه وه که نه ټیک شوله نو چې ا د بی منفي ډي برابر نو دا اف هم د بی منفي ډي برابر شي ٹھیک شوله 2 برابر دے 1 جمع 1 اور 1 جمع 1 برابر دے 3 منفی 1 پوښې نو دا 2 برابر دي چا
3 منفی پوه شوې په دې قضا A برابر دی د A برابر دی د B منفی D جو A هم برابر دی ٹھیک شو نا کل آبا کل آبا وکل باجا نو فکل آجا ٹھیک دا رواه القطبی په دې قصه پوه شئ ها په دې مثلث کې زموږ سره اوس 3 شیان معلوم شول دا سایه اصلي ده دا څه شی دی اوس به دا معلوم وکړو دا به داسې معلوم وکړو چې په ساین باندې کېده ته په دې کې دا به کې وتر شو که نه نو چې د دې ساین روباسو دا زاویه معلومه ده چې بي منفي ډي ده چې د دې ساین روباسو نو هغه وي متقابله بټه نو وتر هم نه معلوم دی که نه نو په ساین نه کېږي په ساین باندې نه کېږي ټیک ده په کاز باندې په کاز باندې سره اډو کېږي ځکه پای کې متصله بټه وتري اډو متقابله پکې شته نه په ټین باندې ټین چې وي نو دا برابر وي د چا ټین تیټا برابر ده د متقابله بټه متصله پوهېږي به ها اوس راشه ټین تیټا برابر د متقابله بټه متصله اوس ګوره ټین تیټا څه شی دی بی منفي ډي برابر ده متقابله نامعلومه ده که نه بټه متصله څه شی دی ایک د ایک اډو څه حیثیت نشته نو ټین بی منفی ڈی برابر د متقابله وشو دقه ستا سره قاعده حاصله شو د قیامت د ورځې پورې به دې باندې سوری راوباسه دا ستا سره یو قاعده کلیه جوړه شو بس دې کې څه پوه نه شوې اوس ته وایې زه پې د نننۍ ورځې سوری راوباسم که نه دا قاعده جوړه شوه که نه دا متقابل اصل شی دی خو سایه اصلي ده که نه سایه اصلي ده دا که نه نو چې ته وایې چې زه نننۍ ورځې سایه اصلي راوباسم زه چلو بسم الله وایې راوایې باسه نو دې شي ولګوه 10 بی منفي डी 1 اپریل سایه اصلي وشو حاجی وروره راځه بسې 10 بی څه شی دی 34.161 منفي डी څه شی دی 4.5 34 اشاریه دغه منفي کتو نو 10 څه شو 29 اشاریه 4.66 زه دې 10 روباسه تو دې کیلکولیټر روباسه دې دا کار کی 0.564 रख दो ठीक 10 29.466 دې نه راغی 0.56 بس د کم پورا نیم میټر سایه اصلي شو ویږي به معنا د دې مطلب دا دی اوس ګوره که 1 میټر لخته ته ودرې
نو د هغې په 1 میټر کې 100 سینټي میټر وي که نه ٹھیک ده نو 56 سینټي میټر به د هغې سایه اصلي وي په 1 اپریل که 1 میټر لخته دې ودرولي نو 56 سینټي میټر به د هغې صحیح سایه اصلي وي نه پوهېږي پوه شوې که 100 سینټي میټر لخته دې به ځمکه ودرولي نو د هغې سایه اصلي به 56 سینټي میټر وي یعنې د هغې لختې نیمه لږ غونته کې به 6 سینټي میټره بسې وه دې له به پوه شوئ بیخي به پوه شوئ ٹھیک شوله دا وران کتو دا شکل په طریقه پوه شوئ که نه دا قاعده مونږ دا ټوله غویمه چې مونږ کوله دا مونږ د دې لپاره کوله د دې قاعدې لپاره چې دا مونږ سره څنګه راغلی په دې باندې مونږ په غیبو به ایمان راوړو که نه اثبات به یې کوو نه په غیبو به ایمان نه راوړو بلکې صحیح کوو اثبات یې کوو په دې طریقه مو ثابته کړه چې دا یې داسې کړي او داسې کړي او هلته مثلث جوړ شوی دی هلته بیا قوس جوړ شو هغه ښکته د ا برابر و ا زموږ د اف برابر و هغه اف زاویه شوه 3 څیزونه په مثلث کې معلوم شو نو لاندې سایه اصلي ته اوس پر ټینجن تیټا سره رایستلی شو وتر زموږ ضرورت سره زموږ کار سایه اصلي سره هم کار ٹھیک شو نه که وتر ځان نه معلومې جوم معلوم کا